مولا امیر المؤمنین جنگ احد کې لګبګ 60 زخمونه وخوړل 60 زخمونه د علي زخم د یقین انس بن مالک نه روایت دی چونکه بدن زخمو کې دوره چور چور و گویا یو زخم کسی لکه اصلا مانس کې فاصله نه وي زخمونو مانس کې گیپ نه وي چې یو بدن باندې 60 لګبګ زخمونه ولګيږي گویا هر یو زخم بل زخم سره ټچ و ملاو گویا یو کانه قرحه واحده لکه یو زخم وي دې شان سره د علي وجود منظر و نقشه پیش کوله او کوم خدمات د پر علاج و معالجه د پر کوم کسان یا کوم کسان مقرر شوی وي غو دا تعبیر دی زمود علی زخم یو طرف نه پټي واچو بل طرف ته سرګاند شي دي شان سره زخمو کې چور چور خو علی علیہ السلام صبر پیکر دی مجسمه د صبر مجسمه د استقامت انده بیروت الحمدلله الذي جعلني زه حمد کوم د اخ پروردگار زی ثابت قدم وساتله ما فرار نه ورکړل دا د صبر و استقامت پیکر و مجسمه لیکن یو مقام د رسی سره یو زخم نشي کته یو زخم نشي کته پل بدن والے 60 زخمونه جنگ احد کې لګېدلي دي لیکن ته خدای شکر کوي لیکن کله ته بي بي شکسته پهلو باندې یو زخم وکتل بیڅ علي په زرات وژړېدل علي په ټای وژړېدل بلند اواز سره فریاد وکړ چې دغه زخمان خپل زندگی کې بي بي پټ ساتلی ځینې علما یې چې کله بي بي زخمي شوله بي بي آواز وکړ یا فضا ای فضا بي بي مدد ته راورسېږه بي بي ته سهارا ورکړه بي بي ته لږ مدد ورکړه عزادارو ته کله بي بي فضا راغله بي بي د عالم ته سهارا ورکړله بي بي یوه غمجن اواز سره یوه دھیمې اواز سره بي بي فضا وکړې یوه خبره وکړه جمله واورېده ورته یې صاحب فضا علي ابوالحسن ته د زخم پاته ونه لګېږي علي ته پاته ونه لګېږي څه زخمي شوي یم علي ته کو تنها پاتې دی علي مظلوم پاتې دی ما زخم پاته ولګي علي مظلومیت کې به نوره اضافه وشي علي تنهایي کې به نوره اضافه وشي عزادارو مولا امیر المؤمنین ته خپله بي وصیت کړی و ویې چې دغه وصیتونه یې کله کولو کور کې څه څوره وغه ټول کور نه بار شولو یو علي پاتې شو یوه بي بي پاتې شوله د ټیم کې وصیتونه شروع کړو علي جان ما ته کفن په خپله راکړه ما ته دفن په خپله راکړه ما جنازه په خپله وکړه او ما جنازه بیا تورو تیارو کې شپې موندې باندې اوچاته کړه عزادارو څه کله بي بي کفنو کې تیاره شوله دا د دنیا دستور دی څه کله یوه جنازه تیاره شي دغه اولاد را بلل شي اولاد را بختل شي کله مولا امیر المؤمنین بي بي کفنو کې تیار کړله فریاد آواز یې وکړله حلم متزود من امکم حسنین و حرفا راشو آدم زینب جان لوره آدم کلثوم جان لوره ټول راشو خپل مور سره اخري خداحافظ وکړو عزادارو تاسو لیدلی وي هغه منظر چې کله بچي د مور جنازې ته راشي هر یو بچی د خپل محبت اظهار کوي څوک د مور لاسونه ښکلوي څوک د مور ټنډه ښکلوي څوک د مور قدمونه څپوي عزادارو یې چې کله حسنین راغللو مولا امیر المؤمنین دې یې څه قسم د بي بي کفن کاڼې په خلاصېدلو شولې بي بي لاسونه څرګند شولو یوې غوږې کې حسن ونیولله بلې غوږې کې مولا حسین ونیولله عزادارو منظر داسې جوړ شوله هاتف غیبینه ندا راغلله یا ابوالحسن او د حسنین و بابا حسن و حسین مور جنازې راوچت کړه ځکه دغه منظر سره دغه دل خراش منظر سره اسمانو کې ملایک په ژړا شولو اسمانو کې ملایکې په ژړا شولې عزادارو مینې شفقت سره حسنین مور جنازې نه بابا اوچت کړلو ما سلامي د کربلا یتیمې باندې ما سلامي د کربلا
دی د کله بابا ته نېرې پرته دی شبر ملون نزګیر شوله اما بیبي وړه وړه لاسونه جوړ کړل او ظالمه ظلم ورکې بابا به جنازې باندې پرېږدوه اما سلیم لاس اوچت کړله بیبي بابا ته نېره په ظلم سره بېله شوله ظلم سره جدا شوله